ډېر محترم مسلمانانو، داسې وظیفه ده، دا وظیفه تاسو یو پیر ازما وکړئ. انشاءالله د دې وظیفې د برکته به ستاسو هر حاجت پوره کېږي او اسانه وظیفه ده ښه، بلکل اسانه ده، خو داسې ده انشاءالله چې تاسو په دې باندې همیشوالی کوئ. دا وظیفه به پرېږدئ نه، دا وظیفه به انشاءالله ستاسو د زندګۍ تمام مشکلات الله جل شانه دې وظیفې په برکته به ختموي. ځکه الحمدلله ما خپله دا وظیفه شروع کړې ده او الحمدلله اوسه پورې کومه. نو زه غواړم چې زما هغه محترم مسلمانان رونه خویندې مسافر هر قسم مشکلات چې ورته تاسو ته پیښیږي د دې وظیفې په برکته به انشاءالله تاسو ته یو مشکل هم نه پیښیږي. ټول مشکلات به مخکې الله تعالی ختموي چې راضي په تاسو انشاءالله. هغې نه مخکې به ستاسو مشکلات او حاجتونه الله جل شانه پوره کوي. نو لهذا دا وظیفه انشاءالله خامخا وکړئ محترم مسلمانانو چې ژوند هم بدل شي، په ژوند کې الله جل شانه غټه تبدیلي راولي او تبدیلي په دې وظیفې سره راوستلی کېږي. ځکه چې الحمدلله زه کومه اوسه پورې جاري ساتم، الله عمرې لم راوستم، الله مې د زړه هر خواهش او هر حاجت هم په دې وظیفې سره پوره کوي او پوره کړي دي. او څه چې غواړم الحمدلله راته میلاویږي. کوم مشکل چې پیښیږي هغه مخکې الله تعالی د هغې اسباب پوره کړي، د هغې بندوبست یعنې د هغې هر قسم مشکلاتو الله جل شانه مخکې نه حل کړي. نو تاسو ته هم درخواست دی انشاءالله دا وظیفه اسانه ده، بلکل اسانه ده. تاسو یې کوئ په مونځ کې دا وظیفه، خو په داسې طریقه کوئ چې په مونځ کې کوئ، داسې خو نه کوئ که نه. نو لهذا مونځ کې خو هسې هم کېږي، خو چې داسې هم یو پیره شروع کړئ انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دغه مسافر الله خوشحالۍ ورکړي، کامیابی دې ورکړي، د دنیا و آخرت کې الله تعالی ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانانو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده که نه، یقینا چې زه د قسمونو او قرآنونو ته اوس پرې نه شم خوړلی، خو تاسو شروع کوئ. خو خبره پکې دا ده، ګارنټي پکې دا ده چې پرېږدی به نه. وخت پې څونه لګي؟ وخت پې د 10 منټو نه واله 15 منټو پورې پې وخت لګي، یعنی 10 منټه واله چې صحیح طریقې سره کې 15 منټه پې ستا ټایم لګي انشاءالله. او په دې 15 منټو کې به الله جل شانه ستا د حاجت، ستا د مشکلات، ستا د پریشانی، ستا د غم، ستا د قرضونه، ستا نکاح، ستا محبت، ستا بیماری مړه کم یو برته یادوم، خو ټول په ټوله به د الله تعالی بغیر دعا غوښتل نه، دعا پکې نه غواړئ، بغیر به د الله تعالی انشاءالله حامی او ناصر کېږي. صحیح شوه؟ نو ډېر خلک وایي چې تاسو وظیفې اوږدوئ، خو بهرحال څه وکړو نو دین تاسو ته ښیو، وظایف ته تخیو، د الله سره له تعلق برابرو، دنیا و آخرت ته له ښایسته کول غواړو. نو لهذا موږ به اورئ ښه. اوس به محترم مسلمانانو یو درود شریف دی او اسان درود شریف دی او الحمدلله چې ما کله نه شروع کړی دی، الله تعالی به زما مددګار شوی دی. زه دې عمرې له الله راوستم که نه، یقینا ما به کې غونډې 10 یا 15 زره روپۍ نه دي ورکړي خپلې ښه، 10 یا 15. نورې ټولې هغه مالک چې د اسمانونو مالک دی، هغه رب چې د ځمکو رب دی، هغه رب چې د هغه خزانو کې کمی نه راځي، هغه راله باقي تمام به تمام الله تعالی راله مهیا کړي. نور چې زما څونه مشکل ده، زه مشکل مې و، زه مې نه و کور دپاره، هغه راله الله تعالی راکړو. صحیح شو؟ لږ نه ښه ډېر راله راکړو. بل محترم مسلمانانو، الله تعالی راله بس هر نعمت راکړی، الحمدلله علی کل حال. ډېر شکر گزار یم د خپل مالک الله نه، هغه رب نه ډېر خوشحاله یم الحمدلله. هر حاجت راله پوره کړی او هر نعمت راکړی. نو زه تاسو له به انشاءالله دا نعمتونه الله تعالی درکړي. صحیح شوه؟ وظیفه کومه یوه ده؟ درود شریف دی. کوم درود شریف دی؟ موږ لمانځه کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف دی ها. دا کوم یو درود دی؟ درود ابراهیمی دی ته ویل کېږي. موږ یې لمانځه کې بار بار وایو. دا تاسو ورځ کې یو سل یو پیره په پابندۍ سره په مړه کېږئ نو دا درود شریف مه پرېږدئ ښه. انشاءالله په یو میاشت کې چې تاسو پابندۍ سره 2 میاشتې وکړه که نه،
یقینا چې د عمرې له به هم الله تعالی ستاسو راولي او قرضونه هم الله تعالی ستاسو ختم کړي. دغه رنګ کو د نکاح محبت مسله وي هغه هم الله تعالی ختم کړي. کم مشکل چې تاسو ته په دنیا کې راځي هغه به اتوماتیکلی الله جل شانه د خپل درنه پوره کوي ان شاء الله. یقینا قسمونه قرآن تاسو ته مخکې چې نشم ته خوړی خو شروع یې کوي ازماوې کوي او ازماوخلې داري چې قضایي پکې مراولی هر ټایم یې کولی شي. سهار مونږ نه پسې کې ماښام نه کې او اسانه طریقه یې دا چې د هر فرض مونږ نه پسې شل پیرې وایه. سهار مونږ نه پسې 20 پیرې وایه، ماسپښین مونږ نه پسې 20 پیرې وایه، ماښام ماسخوتن او یو مونځ کې بیا 21 کرته وایه، یعنی 101 یو مرتبه پوره کېږي. صحیح شوه؟ او ان شاء الله تاسو ټول مشکلات ټول پریشانای به الله جل شانه ختموي. مو هم په دعاګانو کې یاد ساتئ، تاسو هم ساتو ان شاء الله. زما دلته یو کم 10 وظیفات دي ان شاء الله حرم شریف کې او مدینه ته بس بل لازم ان شاء الله. تاسو خصوصي سلامونه به هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایم چې یا رسول الله پلانکی د باندې سلام ویلو او ان شاء الله خانه کعبه کې به هم دعاګانې تاسو ته کوم. موږ ته هم دعاګانې کوي چې